خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. موږ به په نننۍ ویډیو کې هغه وجوهات راوړاندې کوو چې نن زما پښتون ولې تباه دی، نن زه ولې در په در خاورې په سر یم، نن زما شناخت پورې خلک ولې ټوکې کوي، په ما باندې نوې نوې لطیفې ولې جوړیږي، نن زه په هر ځای کې د تنقید نشانه ولې جوړ یم. مینوالو، جهالت، ناپوهي او جذباتیت پخپله د انسان دوه غټ دشمنان دي. راځئ چې ستاسو په خدمت کې یو څو مثالونه رامخکې کړو. مینوالو، که ستاسو په یاد کې وي چې کله د پاکستان او انډیا میچ وي او بیا پاکستان په هراوېدو وي او یا یې پوزیشن کمزوری وي، نو پښتانه به د دنیا د مختلف سیمونه د سوشل میډیا په توګه د جذباتو او د غوسې ډکې ویډیوګانې اپلوډ کول شروع کړي. څوک به ټیویان ماتوي، څوک به د خپل کور نور سامان ماتوي او څوک څوک به وایي دا پلانې کلاړي د خدای ماته په لاس راولي، څوک به وایي دا کلاړي د ټیم نه لرې کوي. یو بله که ستاسو په یاد کې وي چې کله په سیمه کې د انډیا او د پاکستان جنگ په شروع کېدو شي او په سوشل میډیا او په اخباراتو کې د جنگ خبرې راګرمې شي، نو زما څه پښتانه رونه به ټوپکې تماچې راواخلي او انډیا ته به کنځلې، بدې ردې، سپکې سپورې او دمکیانې شروع کړي. نو بیا لږ وخت پس دیو په لاکب کې وي، ځکه چې د اسلحې په نمایش خو بندیز دی. مینوالو، د بده مرګه په سیاست کې هم زما پښتون دومره جذباتي پاگل وي چې په کومه پارټۍ کې وي نو بل مخالف ته د مور او خور کنځلې تر دې چې جنگ جګړې روا ګڼي. اما که دا بل مخالف د خپل رور وي یا پلار، نن په خپله بېځایه جذبات او خپل جهالت ناپوهۍ د دنیا په هره لار رسوا کړم چې کله هم د جنگ جګړو خبر وي خلک به ما یادوي، که چېرته د غویمو او ناپوهۍ خبرې وي خلکو ته زه په یاد کې راځم. د علم او شعور په دنګو غرونو کې زه د چا په یاد کې رانغلم، نو زما تاریخ ما په خپله د یو کمعقل جګړمار سړي په نوم ولیکو. دا سیاسي پارټۍ، دا مذهبي جماعتونه ما او تا وژني، زما خویندې میندې وژني، زما بچي وژني، زما نه قلم اخلي. زما دشمنان څوک دي؟ دا سیاسي او مذهبي لیډران. څوک مې د مذهب په نوم وژني، څوک مې د خاورې او سیاست په نوم. په ما کې عقل او شعور ولې نه راځي؟ تر څو به زه داسې در په در خاورې په سر یم. خو په من کې عقل او شعور نشي راتلی، ځکه چې زه په خپله د خپل ځان غټ دشمن یم. یو غاړې ته مې مور او خور په چم کې زیپې ټولی، بل خوا زه په سیاسي لیډرانو پسې د زنده‌باد او مرده‌باد نه یم اوزګار. مینوالو، د خدای دپاره صبر شئ، په ځان کې عقل راولئ.